شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله خالقنا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الشريف صلى الله وصلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمد سناد وفاك الرجال سي الله جل جلاله عمنا والو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې دا رقم اصحاب کرام پیدا کړم چې په سر باندې چې هغه ټول امت د پاره باقاعده به دعا کوله د ټول امت لپاره دا سبق وګرځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام اصحاب کرام الله جل جلاله په څو قسم پیدا کړو بعض اصحاب کرام الله جل جلاله عدالت نصیب کړي ولې لکه فاروق اعظم حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی بعض ته سخاوت نصیب کړي لکه حضرت عثمان ذنورین رضی الله تعالی بعض ته شجاعت نصیب کړي لکه حضرت علی کرم الله وجهه بعض ته صداقت نصیب کړي لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی و بعض ته بیا سیاست ذکر لکه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی اور بعض ته بیا په دین باندې ځان قربان کول ځان مینه کول حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما دا الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دارکم نبی پیدا کړی د ذکر پر سر باندې چې الله جل جلاله فرمایل چې کوم انسان زمال نبی سره دښمنی کوي زمان رسول سره دوستی کوي زبر هغه انسان سره کې دښمنی کول دښمنی پر سره کوم کې دوستی کول دوستی پر سره محترم دوستانو الله جل جلاله په انبیاء کرام ټول انبیاء کرام کې الله جل جلاله غره پیغمبر خاص پیغمبر چې الله جل جلاله ډیر په ادب باندې دغه په عرفین باندې او په اصل باندې نو چې یا محمد یا ای محمد اغاز موستا خوش پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و صلی الله علیه وسلم دی محترم دوستان اویس قرنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت کې او خصوصا په اصحاب کرام کې
صحابي دی چې دی ټول عمر د الله جل جلاله په طریقت او په شجاعت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت په لاره کې تیر کړی و مګر ډیر وخت ډیر زیات تکلیف وړونکی دا د مور د خدمت لپاره به ځان وقف کړی و او ویس قرنی یو ورځ خپل مور ته وایي چې ای زما بیبي او ما ته اجازه راکړه چې زه هغه د ځمکې پر سر باندې چې شایسته انسان ګرځي او شجاعت یو بهادر یو غیرتمند د الله جل جلاله حسن ټوله پر تمام کړی ولې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انا خاتم النبیین زه د ټول انبیاء کرامو آخري نبي ځم علماء کرام خصوصا قاری طیب رحمه الله فرمایي وانا خاتم النبیین کې د نبی علیه الصلاة والسلام صرف دغه ځای نه معلومیږي چې خالد یې آخري نبي دی بس د دې بعد نه بل نبي نشته معنا دا ده چې څه ټیم یو انسان د یو نور و بازار ته ولاړ شي د یو ښایسته شیانو د نور و بازار ته ولاړ شي بیا هغه دوکاندار ته وایي ما ته نور راښکاره کړه په څو قسمه دی وایي دا قسم د نور دی تر دغه بیا دا ډېر ښایسته قسم نور دی تر دغه بیا دا ډېر ښایسته قسم نور دی دا رقم په آخري کې یو نور راواخلي وایي تر دغه بالا زیاته بل ښایسته نور نشته پر دغه باندې نور ختم شوی دی قاری طیب رحمه الله فرمایي وانا خاتم النبیین کې دغه معلومیږي چې زما او ستا نبی علیه الصلاة والسلام د ټول انبیاء کرامو یو اردا نبی راغلی دنیا مځه قصه ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې بعض روایت کې راځي 1000 انبیاء کرام بعض روایت کې راځي 4000 انبیاء کرام بهرحال نو ټول انبیاء کرام د دې قصه ته راتلل چې اوس نو الله جل جلاله فرمایي وای دا هغه نبی دی چې د دې بعد بل نبی نه راځي یعنی دا ټول انبیاء کرامو ته الله جل جلاله امام ګرځولي دي د ټول انبیاء کرامو الله جل جلاله پیشوا ګرځولي دي نو دا کوم نبی دی چې پر دغه نبی باندې نبوت ختم شو انا خاتم النبیین دا داسې نبی نو دا ویل او چې قرنی خپل مور ته چې زم مرجان او مال اجازه راکړه شټولي خپل مور ته ویلې چې مال اجازه راکړه زم خپل نبی علیه الصلاة والسلام دیدار مبارک ته ځم دغه ملاقات ته ځم مرجان ورته ویلې ورګره ای ویسه قرنی ای ویسه ته چې زه ور تعالی ته دومره اجازه درکوم ته به زید نبی علیه الصلاة والسلام د کور دروازه مبارکه ورته کوي نبی علیه الصلاة والسلام سره په ولاړ به ملاقات کوي بیرته به راځي لوجه د دې ستا مور ډېره عاجزه ده ستا مور ډېره بیماره ده ستا مور ګزړ وایي د خوراک نه ده د شک نه ده نو ستا د مور د خدمت بل سړی نشته لهذا ته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ورسې صرف په دروازه کې به ملاقات سره کوې د دروازې په هاخوا که نه وو په بله خوا ته به نه پسې بیرته به د دې راځي دا خو الله جل جلاله څه و انسان ته خپل مینه محبت د نبی علیه السلام یا د الله جل جلاله خپل مینه پیدا کی هغه انسان ته بیا الله جل جلاله به داسې مقام داسې مرتبه ورکړي چې حد انتهای نه وي او یې قرنی د مور څخه بدل اجازه خوشاله سره روان سو لراله د نبی علیه الصلاة والسلام دروازې مبارک ته وې ټکوله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته راځخلې چې څوک غواړي نن سبا خلک غرور کوي فخر کوي ما خو تعجب ننس کوم زه خو روزې نیسم زه خو حجونه زکاتونه ورکوم زه خو پلانی ملا یم یا زه د پلاني ملا دوست یم اویس قرنی هغه انسان دی چې الله جل جلاله رسول نبی علیه السلام دا علی کرم الله حضرت عمر رضی الله تعالی دا یې په قاعده د دغه لپاره ورولېږل چې ولاړ څه په قرن کې یو سړی دی او ملام دی دغه ملاقات ولاړ شي ورته وایي چې نبی علیه السلام سلامونه وایي د سلام بعد وایي چې زما امت ته دعا وکړه خدای پاک داسې مقام ورکړی دی نو دا داسې په عاجزانه ویلي یو ملنګ یو خاکساره ملنګ
یو پردیس ملنګ راغلی حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل چې د الله رسول چې دی هغه پر کور نشته ای ملنګه ته د باندې په مسجد نبوي کې وګوره مسجد ته به تللی یا به د باندې د صحابه کرام په مجلس کې به ناست هلته ورشه اویس قرني وزړل ول بس ما ته خپل مور دغومره چټۍ راکړې وه ما ته مور دغونه عزت راکړی و چې د دغه دروازې په هاخوا او په نبي علیه السلام پسې نه ګرځې بېرته به زه راځې زما ته او ای د نبي علیه السلام بیبي چې زه چې څه ټیم نبي علیه السلام راغلی زما سلام ورته وویل ورته یو ساده ملنګ راغلی و هغه سلامونه ویل او دعا یې ده زه وسره ستا ملاقات ته راغلی و مګر ته نه ولې بېرته ځینې واز نبي علیه الصلاة والسلام چې څه ټیم کور ته راتلی د کور په دروازه چې سر راننه ایستلی فورا یې وه د عایشې ته ورشا کړې چې ای عایشې بیبي چې نن زما و درګاه ته یو ملنګ راغلی یو سړی راغلی و عایشې ورته وفرمیل چې د الله رسوله ته څه په خبر شوې ته څه په خبر شوې تا ته چا وویلې چې سړی راغلی ول ما ته د هغه خوشبو د هغه چې کوم مینه محبت د هغه اخلاص د هغه له ما سره عشق دا ما ته په دروازه کې الله جل جلاله راښکاره کړی د هغه خوشبو د هغه عطر د هغه چې کومه ښایسته رڼا هغه الله جل جلاله ما د کور په دروازه کې راښکاره کړی بیبي ورته وفرمیل چې هوکه ای د الله رسوله یو ملنګ راغلی دروازه یې وټکوله ول زه ملنګ یم او ستا پوښتنې وکړه بیا یې ویل ما لپاره د غونې اجازت دی سلام یې ورته وایه دعا یې راته کوم لاړلی د الله رسول ورته وفرمیل ویل دغه هغه انسان دی چې ټول عمر د مور په خدمت کې تېر کړی دی د عایشې ورته وفرمیل چې د الله رسوله چې دا ولاړې څه ده دا روشې دا ولاړې څه ده ولې له تا په تا مسجد ته نه پسې راغلی ولې به تا د مجلس ته ولې نه درغلی د نبي علیه السلام ورته وفرمیل د هغه انسان دی چې مور یې په کور کې بیماره پرته د مور ته موږ د خلدغونې اجازه ته راواستلی چې مور ورته ویلې چې د الله د رسول سره ملاقات صرف ستا د نبي علیه السلام د کور د چوکاټه پورې دی په هغه به نه پسې ګرځې بېرته به ما ته به ځان رارسوې مګر نبي علیه الصلاة والسلام خپلې دعاوې د خپل عشق و برکت باندې نبي علیه السلام وفرمیلې وایي چې کوم انسان یو مخامخ انسان و انسان ته ناست وي مخامخ یو شي ته ناست وي بیا د هغه سره عشق محبت کوي دا اصحاب کرام ته ورځ ناست ول ته بیا ورته ویلې اصحاب کرام ته ویل ای اصحاب کرامو ستاسو ایمان 10% پر ما باندې یعنی 100% پر ما ایمان ستا او بالکل د الله رسوله ته ولې دا خبره کوي ول تاسې که چیرې لږ ښه ایمان کې کمزوري راوستله ستاسې ایمان غرق دی تباه وکړه اقول بالکل د الله رسوله ول څه وجه ده ته ومشته سمه کیسه وکړه نبي علیه السلام ته وفرمیل چې وخت به زما داسې امت راسي د هغه ایمان که 10% ولیم دغه چې په هغه باندې جنت واجب دی جنت فرض دی اقول څنګه د الله رسوله موږ 100% ایمان اول دی په موږ جنت په موږ کې بیان خطر سو ایمان ته هغه امت هغه په 10% باندې نه تاسو قابل قبول لري نو ته وفرمایل ولدا هغه داسې امت مې دی چې هغه به نزل لیدلی نبی قرآن لیدلی د راکښته کېدلو نبی جبرائیل امین لیدلی چې راکښته کېږي نبی د قرآن نزول لیدلی یو شی نه دی لیدلی هغه باوجوده دی پر ما باندې ایمان راوړي هغه باوجوده دی د الله جل جلاله په وحدانیت باندې ایمان راوړي هغه باوجوده دی زما د عشق لپاره دی تړپ تړپي بیا یې وفرمیل ول عشق دا وخت وایي مینه محبت دا وخت وایي چې انسان نه وي له تا غایب وي له تا ورک وي بیا یې ته په زړه کې بار بار ګرځې دغه تذکره کوې و دغه عشق وایي و دغه درد وایي دا په درد کې درد دی دا په عشق کې عشق دی دا د اویس قرني دا د الله جل جلاله د نبي علیه السلام یو داره کوم عاشق وي چې د په عشق کې عشق کولی د نبي علیه السلام دیدار مبارک ته وخت نه ورته میلاوي دی د خپل مور له خدمت له وجې څخه اویس څټې چې مور مړه شوه د اویس قرني یو ملنګ سړی و هغه پرېوځي ټیکه نه کوله په یو علاقه په یو کلي کې نه اوسېدی ګرځېدی به
نن دلته په کلی کې، نن په بصره کې، نن په کوفه کې، نن په بغداد کې، نن په مدینه کې، نن په مکه کې، نن په مصر کې، نن چیرې ټیکه نه ورته ده. ولې؟ دا وفرمایل اویس قرني یو ورځ یو چا ورته ویلې چې ای لیونی ای ملکه ته ولې دا پټ ژوند دې شروع کړی دی، پر یوه ځای کښېنه، پر یوه ځای کور جوړ کړه، څه نن دلته نن هلته نن هلته. ده ورته ویلې دا د دنیا ژوند، دا د دنیا کور، دا یو ورځ روان دی، ختمېږي به. زه دا رقم کور جوړوم چې نه ختمېدونکی دی. یعنی داسې اعمال د ځان لپاره تیاروم چې ورځ په قیامت بیا ماله په جنت کې الله کور پر نصیب کړي. هغه کور هغه به څنګه کور چې هغه نه ختمېدونکی ابد الابد وي، خالدین فیها ابدا. په دې کې به همیشه هر مؤمن انسان، هر مسلمان انسان دا به الله جل جلاله همیشه تر مرګ پورې، تر ژوند پورې اته مرګ نشته. اته به باقاعده کتابونه لیکي وایي چې دا مرګ نه دی، دا مرګ بذات خود به الله جل جلاله دا مرګ راوغواړي، وایي دا مرګ راوله، مرګ به راولي، دا مرګ ته به مرګ راولي، مرګ به الله پرې ختم به کړي. بیا به اعلان وکړي چې بس د دې بعد دلته مرګ نشته، د دې بعد ابد الابد ژوند دی، همیشه تر همیشه ژوند دی. نو اویس قرني دا رقم په یو ټیکه نه ورتله، په کلي به ګرځېدی. یو صحابي ایان په نامه باندې نوم ولې ایان بن سحر وي که ایان بن صحرا وي، دا رقم نوم یې وي ایان په نامه باندې وي. دغه ایان صحابي چې ولې ایان بن شام، دغه ایان بن شام دا صحابي چې ولې دغه وفرمایل چې زه به ځم د دغه ملنګ د دغه اویس قرني سره به ملاوېږم، د ځان لپاره به دعا غواړم. نو یو ورځ لاړې کوفې ته پسې، کوفې خلکو ته وفرمایل چې خلکو دلته یو ملنګ دا رقم سړی اویس قرني مو نه ولي، هغه ملنګ لیونی هغه ته څه کوي، مړه هغه تللی دغه له دې ځای بېرته ولاړ، دغه رقم شان ته پسې لاړې، هغه دغه څخه دلته بصره کوفه دا رقم تللی اخر کې مدینې منورې ته پسې لاړې، مکې مکرمې ته مصر ته پسې لاړې، اخر کې دریای نحر دواړه یو نوم هلته راغلې. هلته دریای نحر باندې حضرت اویس قرني رضی الله تعالی عنه اودس کوي. ایان بن شام دا ورته راورسېدلی. ایان بن شام وایي اویس قرني مخ په اوبو خواته ولې، مخې د اوبو خواته ولې، په اوبو باندې ناست یم، اوداسه ته ناست یم، السلام علیکم، السلام علیکم. ده ما ته راجع کړه، وعلیکم السلام ایان بن شامه. داسې په سوچو کې لاړې چې تا خو زه لیدلی نه یم، ته خو ما پېژنې نه، بیا تا ته نوم څه ته معلوم دی، بیا و ما ته اول ملاقات یې زه له تا سره کوم، ستا مخ هم ما نه دی لیدلی، تا زما مخ نه دی لیدلی، بیا تا څه معلومه ده چې زه ایان بن شام. نو ته وفرمایله چې ای اویس قرني ما ته معلومه ده ته د الله د نبي علیه الصلاة والسلام عاشق یې، د نبي علیه الصلاة والسلام هغه خوش کړنده صحابي یې چې نبي علیه السلام ورته د باقاعده د دعا پر ځای له تا څخه دعا غواړي. څنګه دعا غواړي؟ بهرحال دغه ځای کې ورته وفرمایله، ایان بن شام ورته وویل چې ته ما ته دعاوې کوه. اویس قرني ورته وفرمایل چې بس سیدې ته ولاړ شه، نه ما یوازې لکه ما خپل ژوند سره لکه. او دغه ایان بن شام ورته وایي زه به دار څه نه ځه، ته ما دا هر راکه ته ولیدلې ناسې، ته اوس له دې بعده 25 مشغوله یې. اویس قرني ورته ویل ډېرې غټې ګناوې دي په دنیا کې، ډېرې غټې ګناوې راځي شوي دي، د الله جل جلاله د معاف کېدلو دعا غواړم، د الله جل جلاله دغه د مټاولو دعا غواړم، زه په ګناه د مټاولو لپاره کوشش کوم، ته له ما ولاړ شه. ایان بن شام ورته وایي ته به ما ته دعا وکړه، بیا به زه ولاړ شم. وایي بس زه ولاړ شه، ما الله جل جلاله پاک پروردګار دی ورځ په قیامت په جنت کې زما او ستا ملاقات سره وکړي. د نبي اویس قرني به د نبي علیه السلام سره ناست وي، چې کوم انسان ته د صحابي ملاقات په جنت کې نصیب شي، هغه انسان د نبي علیه السلام ملاقات نصیب شي، چې کوم انسان د نبي علیه السلام ملاقات نصیب شي، هغه د الله جل جلاله ملاقات نصیب شي. ترنو دوستانو، الله جل جلاله چې څه په جنت کې نبي علیه الصلاة والسلام و الله جل جلاله ته ګویا سي چې یا الهي تا مشته قول کړی وي په جنت کې به زه خپل دیدار د نصیب کوم. الله جل جلاله ور انسان ته د نبی علیه الصلاة والسلام عشق محبت نصیب، د نبی علیه السلام دیدار نصیب، بیا د الله جل جلاله دیدار ورځ په قیامت کې نصیب. یا الهي تعالی مشته قول کړی چې په جنت کې به خپل دیدار د نصیب ښکاره کوم،
الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته فرمایي چې یا ای زما رسوله یا محمد ای غمخواره زکه تر هغو پورې وتاله دیدار نه در نصیب کوم وتی د دیدار نه در ښکاره کوم تر څه ټیمه پورې چې اوسه پورې م ستا امتي په جهنم کې ناست اوس هم یو امتي ستا په جهنم اوس هم یو ستا امتي په جهنم کې دی چې هغه ناري و یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو اوس هم ماته نارې راوایي نو النبي علیه السلام دغه سپارښت وکړي بیا وګرځي بیا نبی علیه السلام الله جل خپل دیدار نصیب ټول امت نبی علیه السلام ټول عالم اسلام د مسلمانانو ته کرام دوستان د الله رسول ورځ په پیغمبر مسجد کې ناسې حضرت علي کرم الله وجهه شیر خدا سخت بهادر سړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا رقم دلري دا رقم غیرت دا رقم شجاعت چې الله جل جلاله کړ دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل یو ورځ روان دی د نبی علیه السلام بیبیګان ښکاره کېږي د نبی اسلام کور دیوال کوچنی دی داسې ورته کتل داسې وکتل دا بیبیګان ښکاره کېږي د نبی علیه السلام په زړه کې راغی چې کاش چې نبی علیه السلام ته ووایم چې له دې بعد حکم وکړه چې د کور دیوالونه دې هم غټ کړو او ښځې دې هم په ستره کې کړو چې دا حیا محفوظه شي د نبی علیه السلام بیبیګانو ته خلک په بد نظر نه وګوري منافقین ډېر ول فورا الله جل جلاله د عمر رضی الله عنه پر دې خبره باندې آیات را نازل کړي چې فورا دې د حیا او د ښځې بند سپکوري دغه رقم دته مقام ابراهیم دته بیت الله شریف حاجانو صاحبانو ته معلوم دی الله جل جلاله مسلمان ته حج نصیب کړي دغه مابینځ کې حضرت عمر رضی الله عنه روان ولې داسې و فرمایل چې یا الهي کاش چې دته په دغه مابینځ کې درېدلی او بیا چا دعا کوله او دعا تا نه رد کوله یعنی د مقام ابراهیم او د بیت الله شریف مابینځ کې سړی درېدلی بیا دعا غوښتلی او کاش یا الهي تا دا دعا نه رد کولی قبلولی دي فورا الله جل جلاله آیات را نازل کړي وایي چې کوم انسان که د مقام ابراهیم او د بیت الله شریف په مابینځ کې خامخا د دته نفل هم کوي او پر دا ځای دعا هم کوي دا دعا هم زه نه رد کوم دا دعا قبلوم عمر رضی الله عنه دومره غیرتمند سړی دغه دواړو صحابه کرام ته نبی علیه السلام فرمایي وایي ولاړ شئ هلکې یو انسان دومره بهادر غیرتمند سړی دی چې الله جل جلاله د ده پر دغه باندې الله آیاتونه را نازل کوي بیا هم نبی علیه السلام ته فرمایي وایي تاسو ولاړ شئ په قرن کې یو صحابي دی یو ملنګ سړی دی هغه ته وایسته چې نبی علیه السلام سلام ویلی له سلام بعد دعا غوښتله د ټول امت دپاره څه ټیم چې علي کرم الله وجهه حضرت عمر رضی الله قرن ته ورسېدلی ویسې قرني چې داسې وکتل حضرت عمر روان دی حضرت علي کرم الله وجهه روان دی نه اویسې قرني عمر و علي لیدلی دی نه عمر و علي رضی الله عنه دی لیدلی دی فورا اویسې قرني ورته راغلی چې یا عمر بخیر راغلی خوش آمدید مرحبا اهلا وسهلا مرحبا یا عمر حضرت عمر رضی الله داسې ورته ګوري چې ته څنګه ما ته ګورې تا ما څه پېژنې ما خو ته نه لیدلی تا زه نه لیدلی ته ما څه پېژنې بس علي کرم الله عمر یې نه کوي علي کرم الله وجهه ته ورغلی علي رضی الله عنه وایي چې یا علي څنګه یې ښه یې نبي علیه السلام شو استا خو سر استا نبي او د نبي علیه السلام مبارکه لور چې تا ته درکړې ده هغه هم ښه ده سره کښېنستل علي کرم الله وجهه عمر ته فرمایي چې د الله رسول اول یې سلامونه ویلې السلام بعد دعا وسره چې زما د امت لپاره دعا وکړه او ویسه قرني وزړل چې باس زما د نبی علیه السلام وخت رسول چې زما د نبی علیه السلام ذاته وخت رسولي دا وایي وایي زه روان یم زما امت ته دعاوې ډېرې کوه زما په امت کې به قسم قسم ګناهونه راغلي زما امت به ګناهګاره وي زما امت به ورځ په قیامت د الله جل جلاله کان غضب څخه دی الله وسه او ویسه قرني عشقونه عاشقو خامخا د معاشقې باره کې حال کوي عمر ته فرمایي چې ای عمر ته ما ته راوشه د نبي علیه السلام په ژیره مبارک څو ویشتان سپین ول دی چې ما ولیدی خو ځوان وی اوس سپین ږیری شوی که یا عمر رضی الله عنه دا رقم ویسې قرنیه لاس وینې تر وجې ول راته ووایه ته معاشق یې ته چې ما پېژنې ته چې علي پېژنې تا چې نبی علیه السلام په ژیرو په دغه باندې خبرې مبارکه باندې
نو دا هم درته معلومه ده چې نبي علیه السلام په ژیره مبارک کې څو سپین ویښتان نن به ته راته وایه ته موږ څه کوې نه بندې عشق مخامخ ناست عشق نن به دا ځای ته وګورم نن به دا ځای وګورم چې په عشق خوند کوي او که مخامخ علی عشق خوند کوي اویس قرني ورته وویل بعض روایت کې راځي 19 د نبي علیه السلام په ژیره مبارک کې 19 تاره سپین ول بعض روایت کې راځي چې تر 19 زیات شول دي بهرحال اویس قرني بالکل هغه تارونه سم دور وشول نو محترم دوستانو وخت پر رسولي دغه واقعات د اویس قرني دغه غټ خلاصه دا د امت تاسو ته چې د نبي علیه السلام امت یو ورځ به د نبي علیه السلام مخ ته خامخا ولاړ نبي علیه السلام به زما ستا عملنامه ګوري زما ستا په عملنامه کې به اول ارم درواغ کین بغض سود بدعت کفر شرک اختلافات منافقت کین بغض دا زه به ډک پروت اشته ما ته وایي چې ورځ په قیامت چې زما او ستا عملنامه داره که مرداره چې زما او تا به د نبي علیه السلام ته مخ څنګه ولاړ د الله جل جلاله په حضور کې به څنګه ولاړ محترمو دوستانو اوس وخت ورځې نن ورځ عرفات خبرې خو ډېرې ولې مطالعه ډېره وله الحمدلله محترمو دوستانو نن عرفات دی دغه عرفات ورځ په دغه باندې ما کتاب کتلی مولانا منظور منګل صاحب دامت برکاتونه علیه فرمایي وایي چې کوم انسان په دغه ورځ باندې عرفات په ورځ باندې روژه ونیسي د نبي علیه السلام حدیث راخستی وایي چې نبي علیه السلام فرمایي دغه انسان ته الله جل جلاله د تېر کال ګناه ورمعاف کوي روان کال ګناه ورمعاف کوي مولانا منظور منګل صاحب ډېر لوی محقق لوی غټ محدث دی غټ عالم دی هغه وایي چې دا خبرې وکړي چې را روان کال ګناهونه هم در معافوي وایي له تا څخه دا معلومه ده چې را روان که کوم انسان روژه ونیسي را روان کال تر دغې ورځې پورې به دغه انسان ته مرګ نه راځي دا د معاملې خبره نه ده مولانا منظور منګل صاحب فرمایي وایي تاسې د دغه روزې په دغه نیت باندې اهتمام مه کوئ چې مرګ نه راځي په دغه نیت اهتمام کوئ چې الله جل جلاله مو د پچھلے سال آنے والے سال یعنی تیر کال روان کال دواړه ګناهونه معافي شي محترمو دوستانو د عرفات ورځ نن هر مسلمان چې اختر لري دغه مسلمان دی یک تنها په ګوشنشي کې یوازې الله جل جلاله وزاړي و الله جل جلاله د دوستي وکړي د الله جل جلاله د خپل مینه محبت تیار کړي او چې کومه قرباني کوي دا د الله جل جلاله په دربار کې د قبولیت منظوري دعا وکړي چې پاک پروردګاره کومه یو شنه قرباني یو ملنګ ولې وخت رسولې محترم دوستانو یو څو واقعي مسلې نور واورس مسله دا ده چې کوم انسان د شراکت قرباني کوي او کسان په واقع کې په وشک کې په ګامیش کې محترم دوستانو علما کرام فرمایي و دا انسان د کوشش کوي دا او کسان دی وګوري او دا او کسانو کې دا د سود سره فنستا علما کرام فرمایي و سود په دو اویا قسمونه دي څو دو اویا قسمونه دي بالکل کراهتن دا بعض خلکو په خبرو ځان مخ ته کوي دا پیمنٹ دا کیش دا چیز دا ټول سود دی 100% سود دی که کوم انسان دا وای دا سود نه دی هغه انسان دی دا کار شروع کی چې دا شروع کی ودله به د خپل رزق د برکت هم درک معلوم سي د خپل د زړه د سکون درک هم معلوم سي په خپل کور کې د بېبختۍ په خپل ځان ته د پریشانۍ د جنجالو درک هم ورته معلوم سي هغه انسان په دغه شي تجربه وکړي ولې د کار نه عقلي دلیل غواړي محترم دوستانو په قرباني کې هغه کسان چې هغه کې سودګر نه وي چې هغه کې دوکه‌باز نه وي چې هغه کې پراډي نه وي چې بالکل یې وګوري چې هغه سم خلک وي انسانان خلک وي سم مسلمانان خلک وي بیا اجتماعي قرباني ورسره کوي بل محترم دوستانو هغه کسان دا رقم وي علما کرام فرمایي چې یو خدای دا ماجي کې منځ کې یو په ادعا کې منځ کې یو په تبلیغي مرکز کې منځ کې په بل ځای کې منځ کې مثال د جلا سر پاشل پراته منځونه سره کوي دغه انسان منځوي کې پور لار څخه قرباني کوي هغه وو کسان را پاره غسې نه وي د اختر د منځه دا هغه د وو کسان اختر قرباني هم خراب سول استا قرباني کړه تر هغه پورې به انتظار کې آل وکې تصدیق وکې ټلیفون ورکې یا څو تر ترانه درته چې بالکل هغه کسان چې کم کس له تاسو طرف اختر کې قرباني شریک ولا چې هغه انسان د اختر له منځه پاره اوس باس وسنه علال دا رقم نه چې
چې یو انسان هلته بل ته بل محترم دوستان سبا تکبیرات شروع کیږي. تکبیرات دا واجب دی هر انسان دی وایي که په جماعت په جمع سره منځ کوي که یوازې منځ کوي که پر کور منځ کوي که پر دکان منځ کوي که پر راز پر بیابان منځ کوي. تکبیرات هر انسان آسان الفاظ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. خامخا علماء کرام فرمایي یو وار ویل واجب، دو وار ویل سنت، درې وار ویل مستحب. یو وار که چا وویلی غاړې خلاص دي، که چا دوه وار وویلی ډېره ښه خبره ده الله به ثواب ورکړي، که چا درې وار وویلی ډېر افضل ترینه کار دی. دا به د سبا د شروع کړي تکبیرات. بل د دغه عرفات د ورځې روزه میله کوي، بل د مشترکه قرباني کوي، د دغه شي خیال ساتي. بل محترم دوستان ډېر خلک دا قرباني کوي لوی لوی حیوانان حلالوي، بیا قصابیان پر تراوي بس که دا چېرته ناست وي قصابي ته یې راچپه یې که حلال یې قصابي حلال. علماء کرام فرمایي وایي دا به دا رقم وضاحتا الفاظو ته وایي. اووه کسان چې دي اووه کسان ته به وایي چې ای سړی ستاسو وکیل ځیم او ورته ځیم اووه کسان وکالت راټول کړي وسړي. ایو سړی قصابي ته وایي، قصابي ته چاړه پر تېری وایي زموږ د ټولو اووه کسانو وکیل ته تکبیرات به په زوره وایي، الله اکبر به په زوره وایي چې کم از کم دوه درې کسان چې یا ډېر کسان ولاړ خلک یا دوه درې خامخا دا تکبیرات سره تا د خولې په زوره وال بیا به چاړه په تېر کړي. هغه ورته بس حلال یې کړه، هغه یې حلال کړي. نه په تکبیرات یې څوک خبرې، نه په وکالت څوک خبرې، نه په بعد وکالت څوک خبرې. علماء کرام فرمایي وایي دا قرباني اجتماعي دا قرباني ډېر باریک شی دی، باید چې په دغه انسان ډېر زیات احتیاط کوي، ډېر خیال ساتي. محترمو دوستانو زموږ د اختر لمونځ به انشاءالله العزیز له در خوښ دا کم 8 بجې باندې بدلې په دغه بجې مسجد کېږي. محترمو دوستانو د اختر لمانځه څخه ډېر وختي کوشش کوئ د سهار د لمانځه بعد خوراک مه کوئ. یوه پیاله نیمه پیاله چای، ډېر زیات نه، نیمه پیاله چای یوه پیاله چای. نبي علیه السلام حدیث شریف دی وایي تاسې د اختر په ورځ باندې ځان وږي کړي، سهار خوراک ډېر مه کوه ستا د وجې د دې چې خپله قرباني وکړئ، د خپلې قرباني غوښه بیا ډېر په مینه په محبت سره وخورئ. که څه هم ستا پرهیز وي خامخا یې وخوره، کم از کم لږ ښه شی وخوره چې ورځ په قیامت هغه قرباني و تا ته معلومیږي چې زما قرباني ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا غواړئ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه الذين خلصوا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لن يضر من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما إلهي السمر على الإسلام مسلمان وطول من يقبل فضل رحمة كرم وطول على الإسلام مسلمان الدنيا رفت سويدي لا يدطول قبرون والمنوالكي وطول قبرون لجنة باوچو باغيچو روغسي يا إلهي السمر على الإسلام مسلمان بماران فكروكي دي فاسمتالوكي دي فازير مجلسي دي طول الشفاء كاملة عاجلة دائما مستمرة وتبرخكي أخبر نار الشفاء يا إلهي السمر على الإسلام مسلمان كرزدار دي تفرع عيب كرزي ولا ذاكي يا إلهي السمر على الإسلام مسلمان حج التنبيه باك برتقال المسلم بيد حج توفيق على نسيبك ومسلم حج توفيق على نسيبك يا إلهي السمر على الإسلام مسلمان حج اللي تخف خير بعافية حج قبولك أو بيها بخير بعافية بيت تقبل كروت راوي يا إلهي تخي عبادات ما خرابه عبادات بخبر دربك قبول منزول وغرزه باك برتقال السمر مسلمان دلي ده حجان ده صحابه کرام صاحبان پر کم باندې ده هو مشابهت بزان کراولي خپل نوکان نه پرې بل شي نه پرې پاک پروردگار ده هو مشابهت ته خو دو مسلمانانو ته پاک پروردگار د حج پر د حج ثواب نصیب کې یا الهي نن حج اکبر سولي پاک پروردگار په تمام عالم اسلام مسلمانانو باندې اسلام برکه په تمام عالم اسلام مسلمانانو باندې کفر غر کې یا الهي اسلام ته غلبه نصیب کې یا الهي سمر عالم اسلام مسلمانان دي تخص نورم توفیق ورکې چې دا اسلام ته دین ته دنیا ته پنځه ورسي یا الهي سمر عالم اسلام مسلمانان دي پاک پروردگار نن روزه مبارک نیولې نور عبادت کړي خاص کر په دې ورځ باندې تخ خپل دربار قبول منظور وګرځي یا الهي سمر عالم اسلام مسلمانان
شهداء كرام، نور علماء كرام، نور طلباء عظام، حفاظ كرام، ټول ته پردګاره هغه جان بشسته کې په دې جهان کې خیر او عافیت نصیب کې دنیا رسوسي د پردګاره سونه شیخ حضرات ټول قبرونه ورمنور کې. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون وكلما غفل عن ذكر الغافلون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.